وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاجی کم زیده هي لليقين جواهر وفصوص او دا مشتمل يشتمل دا مختصر شامليدون کې د فن اغا غرر الفرائد تر او درر الفوائد ته په ضمن د فصول کې چې دغه غرر د دین د پاره قواعد او اصول دي او په ضمن د نصوص کې په ضمن د نصوص هي چې دغه درر او غرر دا للیقین د یقین د پاره جواهر دي سدي جواهر دي و فصوص جواهر دي او فصوص دي الکه کانی دی و فصوص او غمی دی فصوص جمع دا فصدا فصن دا غمی تا ویو ما غایت من التنقیح الکه سوک پوی چه دا خو بڑیر زیاد اگدوی اگدواله با پدی کی راغلی وی مصنف علیہ الرحمت پر فرمائی چنا ما غایت من التنقیح سرد دین غایت انتہائی انتہا والد من التنقیح د پاکوالی نرجی الکه خزبردست پاکوالی پکی دی ها تنقیح ویلے کیگی سترا تنقیح تہذیب تطهير الكلام من الزوائد تطهير الكلام من الزوائد تطهير د کلام پاکواله د کلام من الزوائد د زوائدنا او په نظم و ضبط او ترتیب سره کلام لیکل لہذا دیتا تنقیح ویلے کیږي هلکه تلوی توضیح او تنقیح کنا یکی سو کتابونه دي درې کتابونه پکې دي درې که څلور دي یو تنقیح ده تنقیح او بل توضیح او بل تلویح ده ذهن دې پوره رسېدل تنقیح د چا کتاب تنقیح د خلاصه شریعه صدر الشریعه او توضیح من التنقیح والتهذیب لك من التنقیح والتهذیب د تنقیح او د تهذیب مروج خاجی او تعلیق یا شرح د کنه من التنقیح والتهذیب تنقیح او تهذیب تهذیب پاکوالی او یا انو تنقیح او تهذیب دا دواړه یو معنی دي الفاظ مرادفه دي الفاظ مترادفه تاسو ویلو کنه یو الفاظ مباینه دي یو الفاظ مشترکه دي او یو الفاظ مترادفه دي سو قسم الفاظ دي درې قسم دا لفظ بخالی نوي یا به یو لفظ وي او یو معنا به وي او یا به یو لفظ وي ډېر معنی به وي یا به ډېر معنی وي او یو لفظ وي لفظم یو و معنیم یو وا دې الفاظ مباینه وي او کل لفظ یو او معانی ډیرو دې لفظ مشترک وي الفاظ مشترکه لك عین یو لفظ دې خډېر معانی دي لکه شمس تم وي رکبه تم وي جاسوس او یا لکه کچرتا الفاظ ډیرو او معنی یو وا نو دې بیا الفاظ مترادفه وي سوته وي لکه اسد الفاظ لکه الفاظ
لکه اسد غضنفر اسامه هغه 1500 نمونه د اسد دي یا لکه پوی پښولې ما غایت من التنقیح والتهذیب دا به تاکید شول روزي تهذیب د تنقیح د پارسه شو تاکید خو تاسو په بلاغت کې یو قاعده ویلې ده چې تاسیس اولاد د تاکید نه نو تنقیح په اعتبار د معنا سره پاکواله او تهذیب په اعتبار د الفاظ سره معنا پاکواله ونهاية من حسن التنظيم او انتها والدي لك غايه ونهايه یو شی دی نهایت من حسن التنظیم دا خاص د تنظیمنا ترتیب کنه تنظیم لکه نظم نه دی او نظم تاسو ویلو چې ویل کېږي ادخال اللؤلؤ فی السلک دلته ترنه مراد د فصاحت او د بلاغت الفاظ دي د حسن د تنظیم والترتیب او ترتیب هم چاته وي تنظیم ترم وي الکه مساوات هم پکې دی او یا لکه من وجهن پکې فرق هم شته تنظیم نظم ته شامل دی او ترتیب عام دی که په نظم کې وي او که په نثر کې وي ضد نظم څه شی دی نظم خایر دی کتاب د مختصر کې ډېر لوی دا مختصر عقاید نه دي د کې ډېر لوی جواهرات او لوی ارس نو تفتزانی سی وی فحاولت ما قصد کړلو چې په دې مختصر باندې ز کومه شرح کومه چې د دې کوم مجملات دي او کوم معضلات دي او کوم متویات دي او مکنونات دي دا ټول ز سکما را ښکارا کوم او شرح او کوم شرح وضاحت ته وکړه نو اذا كان الامر كذلك شرط په مقدر وباس فحاولت ما قصدك دا به جزا شي کنه راشي ان اشرحه الکه ز شرح او کما هو په مختصر باندې شرحا یو شرح مفعول مطلق سو قسمه دي مفعول مطلق یو من لفظه دی بل من غیر لفظه بیا د څو څیزونو د پار راځي د دریو د پار نوع د پار او د عدد د پار او تاکید دلته د نوع د پار شرح حکم یو شرح یو عظیمه نوع قسم یا د تاکید د پار شرح يفصل مجملاته يفصل چې دا شرح بیانوي تفصیل کوي مجملاته هغه مجملات د مختصر الکه چې کوم مجمل ویجی مجمل ستوي محتاج تفصیل خجی مجمل د اجمال نه دی کنه او اجمال دی تروي اجمال دی تر ویل کېږي چې بسط دا منوط وي په اصل کې بسط منوط وي په اصل کې اصل یو قاعده وي مجمله او هغه کې یو لوی بسط وي په تفصیل کې ته مجمل وي يفصل مجملاته ومبين معضلاته او يعلك بیانون کوي معضلاته معضلات د مختصر سخت معضل اعضال نه دی کنه اعضال سخت والی ته ویل کیږي سخت مشکل زینا اعضل الامر اشکل الامر الکه د مجملات سره یفصلو ذکر کو او د معضلات سره مبینو ذکر کړلو ذهن د فور سيزلو حاجی نو لکه فعل او اسم راوړل روزي
اشاره دی خبره ته ده چې مجملات پکې کم دي او معدلات مشکل ځایونه پکې ډیر دي مشکلات یا لکه پوه شولې په دې خبره باندې ومبین معضلاته الکه متقدمینو به دا کوشش کو چې سخت الکه څه کشکش کې خیر خدای کنه ها څه زمونږ پخوا یو مرګري بعضې مرګري به یې پېژني نوم یې نالو اوس نشته دی نو هغه داسې چل کاو چې سپېشمه څه عظمت استاد نه دا بل یو دی ویره خټې عبادت پې کاو که بس سار وختي و بس سړی ناست او سر هم کده کړی ما ویل چې دا بس مراقبې او ډېر سړی ورسېده که نه عبادات یې زیات دي او بس مونږ هسې پاتې شو نو لحاظه بس بیا داسې ورته ولاړو هسې سور کاو که نه عبادت خو ډېر سور کوي که نه که بلې هم کوي ته ورته هسې ګورې نو سور کوي زه به دا نوره خبره به بیا وکړو داسې بس هغه ایسته سړی په خندا شو پې خو که نه او د هغه لرې که د هغه اوږې شوي او که نه چېرته روټۍ سمه نه وه خوړلې اوږې شوي او بس روټۍ ته ناست روټۍ ښه جي څه خبره هم کوله خیر دی دا یو فایده ده که نیت پکې د ثواب وشي مبین معضلاته وینشر متویاته وینشر او خواره کیږي با هلکه دا ینشرو صحیح کیږي که نه خواره کیږي با خواره کولی بشي ینشر څه مجهول صیغه بشي وینشر خورول کیږي با د دې مختصر مطویات یا مخفیات چې کم پټ سیزونه پدې کې دي هلکه نو تشبیه د خزانه سور کړی ده کنه خزانه کې هر څه مخفي وي پټ وي هغه محتاج خوروالی ته چې خلک هغه سر په وو کې استعمال وو کې کنه ها مطویات مخفیات پټ سیزونه راځي مطویات پټ خزانه مطوی اصل کې هغه بار ته ویل کېږي چې توایت ویران غختلې شوی وي هغه کې پټ سیزونه روي ډېر کنه راځي دا شانته په دې مختصر کې ډېر مطویات داغه وضاحت وکېږي په دې شرح کې دا شرح به نشر کوي جی او مطویات په داغه مختصر وي وینشر خوريږي به مطویات د مختصر پټ خزانه د مختصر ويظهر او ښکارا کوي با ويظهر ښکارا کوي با مکنوناته هغه پټ خزانه هو د مختصر الک مکنون یو کائن دی راګیرون کې د بل مکنون چې پاغه کې سوي الک یو ملغلره وی ملغلره کائن وی او دغه ظرف چې دین واغه سده مکنون دی کنه یا خزانه کائنه د پاغه کې چې سپرات دي مکنون دي کنه مکنونات د مختصر چې دی دا مکنونات دا په مختصر کې دی او دا مختصر دا غیر لپاره کائن دی کنه خجی ويظهر مکنونات یو ظاهرون کې به وی دا شرح مکنونات د مختصر مع توجيه لكلام تنقيه علك دا مع توجیهنا مالک دا په ترکیب کې سواقع شوی دی یرجی دا حال له په اعتبار د متعلق ځکه مع دا ضرب ته د ظروف لازم الاضافتنا دا ضرب ته د ظروف او لازم الاضافت نه چې اضافت په دې خامخا لازمی ویږي
نو دا ضرب ته متعلق غواړي نو متعلق په محذوف روبا سے مقارنا مع توجیه مقارنا او دا بیا حال واقع شد اشرح د انا ضمیرنا الکه ز شرح کون کې پدې کې حال کون د دې کې جذب مقارن یم نږدې کون کې بیما هغه توجیه لرا توجیه بکوم محاکمه بکوم للکلام نس د کلام الکه د خبرو چې کوم اختلاف وی نو هغه کې به زه مکالمه بکوم په حدیث کې کلام دی نو کلام اختلاف ته وایي کنه الکه پدې د قول کې کلام دی نو کلام عام طور سره اختلاف ته ویل مع توجیه سره د توجینا توجیه محاکمه دې تر ویل کېږي چې دواړه قولین باندې عمل وشي احمال پکې نه وي محاکمه څه ته وایي عمل په دواړو قولین باندې بلا احمال بغیر د احمال نه د ترک نه شنه چې یو لپاره ډاز ورکی نو دواړه په خپل ځای باندې شي کې دې ته محاکمه او توجیه ویل کېږي مع توجیه للکلام فی تنقیح الګا دا توجیم پس کی وی فی تنقیح په تنقیح په ضمن د تنقیح کی وی تنقیح هم صفاوالم کو توجیه اشاره وی چې دین دام مراد دین دام یا لک فوش ولې فی زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه د قواعدنا رجوع نکوي هم دا وجه د چې مدون اصول فقه د امام صاحب رحمت الله علیه چې هغه یو قاعده ذکر کړي که چرته یو جزئی داغي خلاف راشي نو په دې جزئی کې تعویل کې دا قاعده د لاندې راولي یا لکه پوښولې په خبره امام شافعی رحمه الله هغه دا قاعده چې دا نو دا د جزئی تابع کوي دا قاعده کې د تعمیم وکیاس د جزئی ته قاعده محفوظ ذهن د فرصه ده وتنبيه مع تنبيه او سره دینه تنبیم ورکړی شوی خبرداري وي علی المرام په مقصود باندې الکه یو تنبیه ده او یو تعیز وعظ دی نو تنبیه هغه ته ویل کېږي چې یو شی په ذهن کې موجود وي خو پرده پی وي نو ته وته دلیل پیش کړه پرده تی اوچته شنور خرڅ شته مخ وته راو ګرځيږي ذهن دې پوره شه او بل وعظ نصيحت هغه دا چې ذهن کې سمشته ته وته زده کړه ورکی اکثر علماء ته چې څوک وعظ نصيحت کوي دا تنبیه ده نور څه کنه صرف ذهن وته متوجه ها تذکیرم وته ویا تذکیرم ویا دا شو تنبیه یو شی وتنبيه على المرام فمقصود باندې پی توضیحنا الکه په وضاحت کې بای سيزونه وضاحت ته محتاج وي کنه بعض سيزونه وضاحت ته محتاج وتحقيق للمسائل او مع تحقيق للمسائل او سره د تحقیقنا للمسائل لکه د مسائل د پار تحقیق هم خو مسائل اعتقادیه دي خپورا تحقیق هم پکې کېږي تحقیق څه ته وایي اثبات الشیء بدلیل یا اثبات الدعوه بدلیل ده او یا لکه بل دلیل له دلیل څه ته وایي اثبات الدلیل بالدلیل دې تدقیق ویا ذهن دې پوره سره دا تا ته د کنس په حواشیو باندې ملاویږي چې هغه کې محقق او مدقق شته کنه چې کنز د سره ویږي نو بیا کو ته چې په غټو کتابونو کې ز پیدا کم نو بیا بزه بحر الرائق تا نحر الفائق تا غمز العيون تا او لهذا تبين الحقائق تا هغه ته بیا بدته د معانی ملاویږي خو مطالعه شرط ده مطالعه بکې په صحیح معانیو کې
د طالب العلم د پاره یو منټم خالی نشته عالم خلاصه کې د طالب العلم د پاره یو منټم خالی نشته ځکه د ته ډېرې مسلې پاتې دي دا خو به د هغې مطالعې به کوي خپل عمارت د علم به جوړوي ذهن دې پوره ورسېده لکه څنګه چې یو دشته بیابان وي او ته کور جوړې او یو خخته پکې ولګي او بیا پروت خوبونه کې نو دا کور به ورسېږي دغه شان د علم مثال هم دی که ته مطالعه نه کې پیشې په خبره باندې او خوشې تشې ګرځېږي نو لحاظه بس بیا به هغه عمارت په ځای باندې ولاړ که نه کوشش پکې د الله په توفیق باندې کېږي غب تقریر و تدقیق للدلائل دا غب په معنی د بعدو سره دی د څه سره دی بعدو هلکه بعد تقریرنا پس د څه نه د تقریرنا د تقریرنا بیان شافی بیان تقریر ستره ویل کېږي بیان شافی لکه تقریر ته تقریر ولې وایي ځکه بیان شافیم قرار نیسي فی قلوب الناس په زړونو د خلکو کې ذهن هم پوره ورسېږي بیانونه هم کوئ چې دا کمزوري ختم شي غب تقریر و تدقیق او پس د سنا د تدقیق نه تدقیق هم پکې وي د سینه چې دا نورو مسلو کې به تحقیق وي دا به پکې نه وي نه تدقیق په اثبات الدلیل بالدلیل او په هر ځای کې داسې نه وي په بعضو ځایونو کې به داسې وي وتدقیق للدلائل د دلائلو لپاره اثر تحریر اثر په معنی د بعدو سے بعد تحریرنا پس د بیان الکه بیان تحریر هغه بیان ته ویل کېږي چې پاغه کې حشو او زواید نوي او تحریر لیکلو ته وایي کنه په لیکلو کې هم سړی ډېرې قصې قطاري نه لیکي ډېرې قصې مقصدی خبرې لیکي مقصدی بیان تم تحریر ویا ذهن دې پوره ورسېده لکه څنګه چې په لیکلو کې اهم خبرې وي نو هم دغه رنګې مقصدی بیان کې هغه بیان چې هغه مشتمل په مقاصدو باندې وي صرف په مقصد دغه تم سوی تحریر ویل کېږي اسر تحریر بعد تحریر پس دغه بیان راځي چې بیان مشتمل په مقاصدو باندې وي خاجنو دا تا تر پورا مباحث ذکر کوي کنه وتفسیر بعد تحریر وتفسیر الکه تفسیر دام کشف د معانیو کوي کنه تفسیر کشف للمقاصد چې دا کشف د څه دپاره دی بعد تحریر او بعد تفسیر للمقاصد مقاصد دپاره بعد تمهید او پس د څه نه د تمهید نه راځي هلکه دلته کې تا ته غبه او اثرا او دا ټول د بعدو په معنو سره دا ولې مصنف علیه الرحمت طالب العلم تداوی چې صرف بعدو نه ده بلکې د بعدو دپاره نور الفاظم شته چې هغه غریب او اغرب دي ناشنا دي چې هغه غبه دی او اثر دی نام په معنی د څه سره راځي د بعدو سره راځي یو دې ته اشاره وکړه بلې دې ته اشاره وکړه لري هلکه کله مقصود واحد په مختلفو عبارتونو سره ادا کیږي او دې ته تفنن فی العبارت وایي څه ورته وایي تفنن فی العبارت چې مقصود واحد په مختلفو
طرزونو سره ته بیان کې ذهن دې پروسه فخر بابا بتفنن په العبارت داغي دغه به داسې کو توضیح کنه ویل بلجی ویالک عبارت ته سانګ راوړو عبارت دی سانګ راوړو پی شولې پی نشولې الک په یو ونوي یو تن یو وی کنه مقصد یو وی پیش په او یو څنګه د یو طرف نه راغلی بل څنګه د بل نوی بل چې په اره څنګه باندې ترازی دی تنی ته برا کوزیږي پی پښوی نو عبارت څنګه سره نو تفنن فی العبارت دی ته چې مقصد واحد وی او په مختلفو عبارتونو په مختلفو تعبیراتو باندې ادا کی نو دیتا تفنن فی العبارت ویل کیږي دا یو نقطه د بلاغت دا نقطه د صدا د بلاغت دی ولکه پوه شو ها